92 هجری دا مسجد نبوی دے د مسجد نبوی شریف نه اعلان وشو چې په ترکستان په ترکو کې جهاد روان دی. د هغې دپاره نوجوانانو ته ضرورت دی. نوجوانان ځان تیار کړي د جهاد دپاره. په دغه مدینه منوره کې حضرت عبدالرحمن پروح رحمت الله علیه چې نوې واده کړی دی، 2 میاشتې هیله د واده شوي دي. ځان د مجاهدینو په لیست کې لیکي چې سحر به ترکستان ترکي ته جهاد له روانېږم. ماښام کور ته راغی، خپلې بیبي ته وایي چې زه ځم جهاد لا، ځکه چې په ترکستان کې جهاد روان دی، زما رونه شهیدان شو. د الله د دین د جنډې د اوچتولو دپاره به زه د خپل وجود قرباني کما. الغرض ښځې ورته وویلې چې په دې چار دیوالۍ کې دننه خو نه زما مور شته نه مې پلار شته، زه خو د خبشو نه راغلی یم، دلته مې تا سره واده وکړو. په دې چار دیوالۍ کې دننه ته ما چا ته پرېږدې چې ته د دې ځای نه ځې؟ دی ورته وایي چې تاسو ما الله ته پرېښودی یې. د زنانه په خېټه باندې د دې عبدالرحمن پروح رحمت الله علیه اولاد دی د 2 میاشتو. زنانه ډېره زیاته هوښیاره ده، ورته وایي چې کله تا مونږ الله ته پرېښودي نو بیا الله زمونږ دپاره نعم المولا و نعم النصیر دی. ټوله شپه د خپل خاوند سره لګیا د خبرې کوي د مینې او د محبت چې سحر به مې خاوند جهاد دپاره روانېږي، پته نه لګي چې بیا به په دې طرف راشي که نه، پته نه لګي چې بیا به زه ووینم او که نه، پته نه لګي د دې سترګو دیدار به بیا وکم او که نه. ټوله شپه د خاوند سره د مینې د محبت خبرې چې کله سحر اذان وشو، دی په شان او شوکت کې زغره روړله، خاوند ته په خپله باندې ورواچوله، جنګي خول یې روړو، هغې ورته په خپله ورپسر کو، تورې ورته په لاس کې ورکړه او اوښ یې راښکته کړه، په اوښ باندې کینو او د اوښ مهار یې نیولې دی او د خپلې دروازې ته راغلله. د مسجد نبوي نه د مجاهدینو د راتګ د قافلې انتظار کوي چې کله به دا قافله راشي، زه به د خپل خاوند په عزت او په احترام سره په دغه قافله کې ورپرېږم. انتظار کوي، د اوښ مهار یې نیولې دی. د مسجد نبوي نه قافله را روانه شوه، راغله، دی د خپل خاوند د مجاهدینو په صف کې ورپرېښودو. خاوند ته ولاړه ده تر دې پورې چې در کومې نظر لګېده، خاوند د آخري الوداع سلام کوي. قافله د سترګو پناه شوله، حتی چې د قافلې کم ګرد او غبار او دوړې وي نو هغه هم د سترګو پناه شوې. دا راغله واپس د خپل کور په صحن کې ودرېدله، ویې جړل چې یا الله زه دنیا کې چا ته پرېښودم، زما خاوند ستا د دین د رسونې دپاره، ستا د دین د جنډې د اوچتولو دپاره زما د کور نه ووته، زما د حیا زما د عزت خیال ته په پرشتو باندې وساته. خاوند لاړو، په ترکستان کې جهاد روان دی. ښځه مدینه منوره کې په چار دیوالۍ کې دننه ناسته ده، شپې ورځې سبا کوي. روجه راغله، اختر راغی، وړوکی اختر، لوی اختر، رمضان راغی، موسم بهار راغی، خزان راغی، سردی راغله، ګرمي راغله. په چار دیوالۍ کې دننه دغه تورسرې په ځان باندې دا هر څه تېروي. 1 کال نه، 2 کاله نه، 15 نه، 10 نه، 15 نه، 20 نه، پوره 13 کاله برابر شو خاوند کور ته رانغی. 13 کاله کې خاوند کور ته رانغی. حیران نه ده 1 کال 2 پس چې کال 2 تیر شي، سو خبر روړي چې خاوند یې مړ دی. بیا یو بل خبر راشي چې نه په جیل کې دی، بل خبر راشي چې نه لا اوس هم په حرکت کې دی، جهاد لښکرې تیارې دي. حیرانه ده په دغه انتظار کې د خاوند 13 کاله په چار دیوالۍ کې دننه تیر کړو چې په 13 کاله کې مستقل نسل تیریږي. هغه د سر تور ویښته هغه په سپینېدو باندې راغلل، هغه ځواني په بوډاوالي کې بدله شوه، د لاس سرمن را چپړه شوله، د سترګو نظر یې کم شو،
په چار دیواله کې دننه د مجاهد خاوند دراتګ په انتظار باندې تور سره انتظار کوي. 13 کاله پس په ترکستان کې جهاد مجاهدینو ته اجازت ملو شو چې تاسو لاړ شئ کور ته په چټه باندې لاړ شئ. ګوره مسلسل په جهاد کې د الله د دین د جنډې د اوچتولو دپاره عبدالرحمن پروح رحمت الله علیه 13 کاله مسلسل په ترکو کې د جهاد دپاره تللی دی او جنګیږي. 13 کاله ګوره دا 13 ورځې نه یادوم او نه 13 میاشتې یادوم، 13 کاله 13 مستقل نسل پکې تیریږي. 13 کاله پس د ترکستان نه قافله د مجاهدینو را روانه شوه، مدینه منورې ته رانږدې شوه. د ده چې کوم یاران دوستانو څوک لاړل طایف ته، څوک لاړو قریظه ته، څوک لاړو بنو نذیر ته، څوک خیبر ته لاړو. دا د مدینه منورې نه په توره ږیره باندې وتلې، په تورو زلفانو باندې د مدینې نه وتلې یو نوجوان عبدالرحمن پروح رحمت الله علیه چې واپس 13 کاله پس مدینه منورې ته راځي. تک سپینه ږیره ده، تک سپین زلفانې په اوږو باندې ټالې وخي په آس باندې ناست دی، جنگي خولې اچولې دی، زغرې اچولې ده، د جسم د پاسه دوړې پرتې دي. مدینه منورې ته رانږدې شو، ملګرو ته اجازت واغسته، هغوی په یو طرف او بل طرف باندې لاړو. اتفاقاً د مازدیګر په ټایم کې عبدالرحمن پروح رحمت الله علیه د مدینه منورې کوڅو ته راورسېدو. د مدینه منورې بچی ماشومان نارینه زنانا عبدالرحمن پروح رحمت الله علیه ته ګوري چې دا اجنبي څوک دی، دا ناشنا سړی څوک دی، دی خو د مدینې اوسېدونکی نه دی، دی د خلکو ته ګوري، د آبادو ته ګوري چې د آبادي څومره بدله شوې ده. تر دې حده پورې چې تر ماسخوتنه پورې دی په لارو کوڅو د مدینې منورې کې ګرځي، خو خپل کور معلوم نه کو. حتی جن اللیل چې کله شپه راخوره شوله نو دی نیمه شپې پورې د خپل کور په تلاش کې وګرځېده. یو مسافر مجاهد د ترکستان نه 13 کاله پس راغلی د خپل کور پسې د مدینې منورې په لارو کوڅو کې ګرځي. اخر د ډېر سوچ او د فکر نه بعد یو کور باندې سوچ برابر که چې شاید دا هغه دروازه ده چې 13 کاله مخکې زه د دې دروازې نه وتلی یم. دا خپل اسې په هغه دروازه باندې ور مخامخ کو. کله چې دې صحن ته ورسېدو یو نوجوان را منډه کړه، دی د مرۍ نه ونیو، د ګریوان نه ونیو، جټکې ورکولې چې بوډا ته شرمېږې نه، به پردي کور ته رانه نوځې، تاله شرم نه درځي، ته مسلمان نه یې. دی ورته وی بچیه خفه نه شې، ما ویلې کو دا زما کور دی. هغه نوجوان نورم دی مرۍ کې ورته زور ورکوي، ورته وایي چې یو غلطي خو دې دا وکړه چې کور ته بې اجازت رانه نوتې، دویمه غلطي دې دا وکړه چې اوس زما په کور دعوه کې د شپې شپې به قاضي لزو، اوس په زما او ستا په منځ کې فیصله کوي. دی ورسره ډېره زیاته نرمي کوي، دی ورته بچې بچې کوي، دی ته نه معافي غواړي. هغه نوجوان ډېر په جوش کې دی، هغه ورسره سختي کوي، هغه ورله په مرۍ کې نور هم زورونه ورکوي، دی ورته ځان پړس نیولی دی، دی ته نه معافي غواړي، هغه ورسره سختي کوي. په دکه خبرو کې چې دا خبرې تیزې شولې نو کړکۍ د کمرې کړکۍ لرې شوه، یو تورسرې په هغې کې یو بوډۍ سر راښکاره کو، د اسمان د سپومۍ رڼا د دې بوډا په مخ باندې ور پرېوتله. اواز یې وکړ دع یا ربیعه، ای ربیعه پرېږده ظالمه، تا خپل پلار د ګریوان نه نیولی دی. دی ورته دغه بوډۍ وکتل چې دا هم هغه عبدالرحمن پروح ته چې 13 کاله مخکې زما د دې دروازو نه وتلی دی او 13 کاله پس اوس په دې دروازو دوباره راننوته، چې دا هم هغه نوجوان دی، خو اوس یې ږیره سپینه شوې ده، د سر ویښتې سپینې شوې دي، د 2 میاشتو ناوې زه په کور کې پرېښودی ومه. ورته وي دع یا ربیعه، ای ربیعه پرېږده، دا خو ستا پلار دی، هغه د 2 میاشتو بچی چې د مور په خېټه کې د عبدالرحمن پروح رحمت الله علیه نه پاتې شوی دی، هغه اوس د 13 کالو دی. او د نوجوانۍ په زور کې دی چې کله دا ربیعه خبره اورېده چې دا بوډا خو دا زما پلار دی، فوراً ورته په خپو کې پرېوځي، خپې ورلښکولئ، لاسونه ورلښکولئ چې ما ماف که، ما ته پته نه وه چې ته زما پلار یې، ما لیدلې نه وې، ما ته چې کوم دی اندازه نه وه. دی دا خپل بچی سینې ته رانږدې کوي چې بچیا 13 کاله مې ترکستان کې جهاد کې تیر کړو او ته خو لا پیدا هم نه وې چې زه تللی وم، ته دومره راغټ شوې چې اوس ستا په مخ باندې ګیرم راغلی ده
او مضبوط نوجوانو می هغه بوډۍ د کمرې نه رامنډې کړې دی د لاسو نه ونیو کمرې ته دننه بوتو 13 کاله پس هغه ښځه او خاوند د یو بل سره میلو شو ټوله شپه یو بل سره خبرې کوي کارکردګي بیانوي ورته وایي ښځې 13 کاله زما په جدایۍ کې په دې چاردیوالۍ کې دننه څنګه تیر شو خاوند ستا په جدایۍ کې داسې تیر شو لکه هره ورځ به ما په ازغو باندې خپې کېښودلې هره ورځ به ستا د جدایۍ اور زما زړه سیزو هر ورځ به هر مونځ کې به زما د تا پسې جړا وه خاوند ورته وایي ښځې 13 کاله مې بهر تیر کړو د الله د جنډې د اوچتولو دپاره د جهاد کې مې تیر کړو زما به ډېر کور یادېدو خو ما ویلې کو چرې کور واخلې نو په آخرت کې به دا کور او دا دنیا نه او راشه دا دنیا کې د الله جنت وګټه چې جنت کې د سره بیا خپله بیبي یو ځای وي 13 کاله مسلسل تیر شو چونکه مدینه منوره وه د مسجد نبوي کې سحر وختي اذان وشو 2:10 وکړو مسجد نبوي ته لاړو کله چې د حضور نبی کریم علیه السلام روضې باندې حاضر شو عرض کوي یا رسول الله زه خو د مدینې منورې عبدالرحمن فروخ یما 13 کاله پس ستا دربار اقدس ته راغلم زه ستا د دین د جنډې د اوچتولو دپاره په جهاد کې 13 کاله مسلسل وجنګېدم یا رسول الله ډیر مې ستاسو زیارت یادېدو خو لیکن د خپل فرض نه مجبوره ومه د خپلې معاملې نه مجبوره ومه ما به د ترکو نه خپل روح راولېږو او ستاسو په روضه باندې به سلام وکړو زما روح په ما ته واپس راغی او څنګه آواز کوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله د حضور نبی کریم علیه السلام د قبر نه ورته لاس راوځي چې کله لاس راووتو د نبی علیه السلام د لاس ښکل کو او په لکونو خلکو د نبی علیه السلام لاس ولید هغه لاس واپس په قبر کې وردن نشو عبدالرحمن فروخ رحمت الله علیه وی یا رسول الله 13 کاله پس کو ما ته پته وي چې ته ما ته د قبر نه لاس راوباسې نو خیر دی زما ستا د دې لاس مبارک د ښکلولو دپاره به ما 13 کاله نه 13,000 کاله په جدایۍ کې تیر کړو نو ام څه پروا نه وه مسجد نبوي دی ټوله دنیا را جمع شوې ده عبدالرحمن فروخ رحمت الله علیه ته د سنتو دپاره په آخري صفونو کې ځای میلو شو دی په آخري صفونو کې ودرېدو انتظار کوي کله سنت وکړل انتظار کوي جمع به کله ودرېږي چې کله جمع وشوله د حضور امام الانبیاء علیه السلام په مسند باندې په ګدۍ باندې په مصله باندې په محراب کې یو ښکلی نوجوان ناست دی داسې ښایسته دی چې مخې لکه د سپومۍ غونته پړه کېږي او د دنیا محدثین ټول هغه ته راجمع دي او د هغه شاګردان دي او راجمع دي په زرګونو خلک ورته ناست دی د نبي علیه السلام احادیث وایي او هغې یې لیکي دی چونکې 13 کالو په عمر کې د مدینې نه تللی دی او 13 کاله پس واپس راغی عمر 80 کاله دی نظر هم کمزوری شوی دی وجود هم کمزوری شوی دی دی د محراب نه ډېر لرې ناستو د نبی علیه السلام محراب ورته نه ښکارېده خو پته ورته لګېده چې درس کېږي د درس آواز راته او چې شاګردانو ته یې وکتل په زرګونو خلک ګیر چاپېر ناست دی د نبي علیه السلام احادیث د دغه نوجوان نه لیکي دی دا لاس ډېر داسې وګرځئ راوګرځئ خو لیکن ښکاره ورته نشي چې په دې محراب کې څوک ناست دي خوا کې یو طالبي طالب ته وایي ای طالبه من هو دا څوک دی دا د حضور په مسند چې ناست دی دا د حضور په مصله چې ناست دی دا څوک دی طالب جواب نه ورکوي دوباره ترې نه بیا تپوس کوي طالب جواب نه ورکوي په درېیمه پیره ته بیا تپوس وکړو طالب ورته وایي بوډا تنګول مه کوه ولې ته د مدینې منورې نه یې چې ته تپوس کې ته دا سړی نه پېژنې دی ورته وایي زه د مدینې یم خو لیکن ډېر وخت پس مدینې ته راغلی یم ورته وایي دا په محراب کې چې د نبي علیه السلام په مصله ناست دی د نبي علیه السلام په مسند باندې ناست دی او د نبي علیه السلام احادیث وایي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاذ دی دا د عبدالله بن مبارک استاذ دی دا د حضرت امام مالک استاذ دی دا د حضرت سفیان ثوری استاذ دی دا د عربو د عجمو د علماو د محدثینو استاذ دی عبدالرحمن فروخ رحمت الله علیه وایي چې خدا د چا زوی دی دا خو د مور باندې اپرین شه د ده په پلار باندې اپرین شه چې داسې زوی راوړی دی چې هغه د ټولو دنیا د استادانو استاذ دی چې دا به د کم نیکبخته سړي بچی وي ورته وایي دا څوک دی وایي د ده پلار چې دی په ترکو کې جهاد د نن نه 13 کاله مخکې د مجاهدینو دسته تلله د ده پلار جهاد ته تللی 13 کاله اوس پته نه لګي چې مړ دی او که ژوندی دی وي د پلار نوم یې څه دی
وی د پلار نوم عبدالرحمن پروح ته. وی ښه دې پوه شي چې دا خو زما هغه بچی دی په خپل عبدالرحمن پروح رحمت الله علیه خو دی دې پوه شي چې دا خو زما هغه بچی دی چې د مور په خېټه کې مې د 2 میاشتو پرېښودی وی ښه دا هغه بچی دی. وی داسې جړا پې ولګېده چې کور ته راغې ښځې سره خبرې د جړا د وجې نشي کولی. ښځه ورته وی خاونده خبرې ولې نه کوې ولې جاړې؟ وی ښځې دا راته ووایه چې د حضور په مسند باندې دا څوک ناست دي؟ وی دا ستا هغه بچی دی او خاونده تا چې ماله د خرچې دپاره کمې پیسې راکړې نو ما به په ځان باندې لوږې او تندې تېرولې هغه پیسې ما ستا په دې بچي باندې ولګولې او د ده نه مې اوس د عربو او د عجمو استاذ جوړ کړې. دا ستا هغه بچی دی چې تا ما ته پرېښودی. خاونده په دې باندې خوشحاله یې که نه؟ ورته وایي قسم دی کو د اسمان سپومې او نور په یو لاس کې راکې او جنتونه په بل لاس کې په دې نعمت پې ور نه کړم چې زما بچی د ټولې مدینې منورې او د مکې او د عربو او د عجمو د استادانو استاذ دی.